زما ډیرو ګرانو مسلمانانو قدرمنو اوریدونکو الحمدلله والشکر لله نن دا وړوکی اختر مبارک ورځ ده د عید الفطر او تاسو تم دا پکار دي چې په وخت مسجد ته حاضر شئ چې د جمعې د اختر د منظر نه فوت نشي ځکه چې موږ د په کم 9 بجو اعلان کړی دی او وخت ډېر مختصر پاتې دی خیر دی د خلکو د رصد دپاره به یو 2-3 منټه وقفه هم پکې وکړو بیا هم ځان راورسوئ ځکه چې دا وړوکی اختر لمونځ په کال کې یو ځلي او دا لمونځ چې دی دا واجب دی او واجب چې ترک شي نو سړی ګناهګاریږي او د دې بیا بل دی کې جمعې اختر لمونځ کېږي خو بیا کېږي نه بیا بل وخت تا ته د دې کولو اجازه هم نشته چې تا نه د اختر د ورځو کې دا لمونځ لاړو دې وجې نه معززو مسلمانانو اختر دا ویلی شي خوشحالی تا او دیتا عید وی او عید پا دی معنا باندې چې دا د عودن نه مشتق دی یو دا چې دا بار بار په کال کې راځي چې دوباره راځي دی وجم دی ته عید ویلی شي او په پارسی کې عید ورځ د خوشحالی ته ویلی شي نو دی وړوکی اختر ته د خوشحالی ورځ په دې معنا باندې وایي چې په دې باندې الله تعالی د حضور صلی الله علیه وسلم امتیانو ته بخښنه کوي د روژو د شپې د قیام چې څومره خواري کړي د هغې جایزه او بدله وله ورکوي په دې باندې به زه تاسو ته انشاءالله یو 2 احادیث مبارکه ذکر کم بل اختر چې دی دا حضرت ابراهیم علیه السلام نمخ کې چې څومره پیغمبرانو علیهم الصلوات والتسلیمات داغي په شریعت کې اختر وو او د ابراهیم علیه السلام نه پس چې دی تر حضور محمد مصطفی علیه السلام پورې په خصوصیت سره دا 2 اخترونه الله تعالی امت رسول الله مبارک ته ورکړي چې دې ته شرعي اختر ویلی شي شرعي دا معنا چې شریعت دې ته د اختر ورځ د عید دا نوم ورکړی په اصطلاحي معنا د شریعت کې دې ته عید ځکه وایي چې دا نوم ورته رب کریم په قانون کې ملاوت او په لغوي معنا باندې عید هر هغه وخت او ټیم او ورځ ته ویلی شي چې په هغې کې تا ته یو نعمت یو خوشحالي ملو شي نو هغې ته عید ویلی شو هغه په لغوي معنا سره دی یا هغه په عرفي معنا سره دی نو هغې ته خلک عید وی عرفا لکه د رسول الله مبارک د پیدایش ورځ ته خلک عید میلاد النبی وی نو دا هم ځکه خوشحالي ده چې رسول الله مبارک دنیا ته راتلل دا یو لوی رحمت د مخلوق دپاره ده یو لوی نعمت دی او یو لوی رحمت دی د دغه عظیم نعمت د خاطر نه الله پاک مونږ ته وړوکی او غټ اختر هم راکړي دي او دویم د جمعې مبارکې ورځ ته عید وایي په حدیثو کې ولې چې په دغه ورځ د جمعې باندې الله تعالی د تیرې هفتې گناهونه انسان ته معاف کوي او خوشحالي ورته ملاویږي ایمانی روحانی
نو دی وجه د جمعې ورځ ته عید ویل شي او شرعي عید دا ورکو اختر او غټ اختر دی د پارسه یو شاعر وی خلق اختر کوي خو زما اختر هغه دی چې کله زه د دنیا نه د ایمان سره لاړ شم او په ایمان وفات شم او الله مال راضي او خوشاله شي دا زما اختر نو دا هر چا خپل یو مزاج دی بعض خلک کوئی چې زما د خپل محبوب سره ملاقات او وصال وشي زما دغه اختر دی نو معنا د خوشحالۍ اظهار او خوشحالي ښکاره کول په دې ورځ باندې په دې معنا دا جایز دي چې الله پاک خپلو بندګانو ته بخښنه کوي په دې کې دویمه خبره دا ده چې د اخترونو منځونه دا مو واجب دي او په دې کې دا شپږ تکبیرونه دا هم واجب دي او د اختر د مانځنه مخکې صدقه فطر ورکول دا هم واجب دي دا به سړی ادا کوي چې غاړه آزاد شي نو په دې ورځ باندې دغه څو واجبات دي چې دا ډېر ضروري دي دغه واجبات که د انسان نه پاتې شي لکه په اختر په مانځه کې تکبیرونه ونه کړي نو مونځ نه کېږي یا اختر مونځ د سره ونه کړي نو دی سخت ګناهګار دی بعضې خلکو نه اختر مونځ هم پاتې او چې په دې ورځ یو سړی د اختر په ورځ جومات ته لاړ نشي او مونځ ونه کړي دا ډېر بدنصیبه سړی وي معزز سامعین حضرت سعد ابن اوس انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت کئی دخپل پلار مبارکنا اوس ابن حضرت اوس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لدی اذا كان يوم عيد الفطر وی کله چې ورځ د وړوکي اختر شي وی فرشتي د الله تعالی دنیا ته راکوزي شي علی ابواب الطرق د لارو په دروازو کې فرشتي ولاړې وي دیو چې اختر پر سړی راځي نو تکبیرات تم وی اللہ اکبر خوڑو کے اختر کے با پٹ پٹ وی او غٹ اختر کے با پزور زور وی امام صاحب یاران وی چی پا دیورز بیم پزور وی نو دا تکبیرات ویل دام پتے کے پا غٹ کے واجب دی پا وڑو کی سنت دی دغا فرشتی آواز کئی اے مسلمانانو ڈلے پا وقت باندې لاړ شهیدګاه تا خپل رب کریم ته ورشئ ځکه د اختر مانځه ته راتلل داسې دي چې خپل رب ته حاضري کول چې راځئ نو ځان به صفا سوتره کړي او ښایسته او په خلوص پر روان شي الی رب کریم یمن بالخیر خپل رب کریم ته ورشه اغا الله پاک په خلکو احسانونه کوي دا आवाज فرشته کې چې ورشه چې پتا سي الله احسان ثم يثيب عليه الجزيل بیا الله تعالی اجر ور کوي ثواب ور کوي په دې باندې جزیل لوی اجر لقد امرتم بقيام الليل فقمتم پتاقیق سرما تاسو ته د شپې په تراو په قیام الليل باندې حکم کړو نو تاسو پکې تراوی ادا کړئ تاسو پکې قیام الليل وکړو فقمتم ادرې دې پکې
وَأُمِرْتُمْ بِصِيَامِ النَّهَارِ فَصُمْتُمْ او تاسو ته مې حکم کړو د ورځې پر روزي نیولو باندې نو تاسو پکې روزي ونیولې وَأَطَعْتُمْ او یا وَأَطَعْتُمْ رَبَّكُمْ تاسو د خپل رب اطاعت وکړو د خپل رب تابعداریم وکړله فاقبضوا جوائزکم لاړ شي هغه خپل انعامونه واله او قبض کړئ فاذا صلوا نادى مناد کله چې منځو کې دا مسلمانانو आवाज کوي او आवाज کوونکي دا الله تعالی د طرفنا الا خبردار ان ربکم قد غفر لكم بیشک استاسو رب تاسو ته بخنه وکړلا سبحان الله تاسو الله معاف کړي بخنه درته وکړي فرجعوا راشدین الی رحالکم واپس هدایت مندن کی اغخبل کورونو تا فهو یوم الجائزہ دا ورځ د بدلې دا په دې ورځ الله تعالی خپل بندگانو ته بدلې ورکړي او دې ورځ ته په اسمان کې یوم الجائزه ویل شي ورځ د انعامونو د بدلو ورکولو لہذا د رمضان المبارک د میاشت نه پس الله پاک پدی ورځ د اختر باندې عام انعامونه بدلې ورکي یو خو د رمضان المبارک خپل هغه برکات یا بیل دي او د ورځ د اختر د بیل برکات پدې کې یو وګت حدیث مبارک راغلی دی د رمضان المبارک دور کوټي اختر پدې مسلک نو دغه حدیث مبارک تاسو ته زوایم دغه چې وخت دومره دی چې لو پکې دا حدیث برابر شي خداغینه مخ کې یو مسله بل درته کوم چې دا مسله ضروری ده چې د غټ اختر د وړو کې اختر دا تیرېدو نه بعد دا دو ورځې چې تیری شي بیا شپږ ورځې خلک نیسي دا عن ابي ايوب رضی الله تعالی عنہ روایت ته ابي ايوب صاحب رضی الله تعالی عنہ رسول الله مبارک کوئی من صام رمضان چاچ د رمضان المبارک روزي ونی وی ثم اتبعه ستا من شوال بے اغي پس شپږ روزي متصل د شوال په میاش کې ونی وي نو کان کصيام الدهر وېدا پشان دا ټول عمر د رجوم ر ثواب الله پاک دلور کوي کان تمام السنه بل حدیث کی راځي ولی چې دا یو روزه چې دا یو کال د رجوع برابر دا بلې د دوو کالو دا ور پسې دا بلې د دریو کالو دا بلې د سلورو کالو دا ور پسې راځه بل حدیث کې په ډېر تاکید راغلی او صام الدهر چې راځي نو هغه دا معنا چې رب کریم دل د ټول عمر د رجوع برابر ثواب په ور کوي او ابن عمر رضی الله تعالی عنہما روایت ته دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من صام رمضان واتبعه ستا من شوال چاچ د رمضان المبارک د میاشت روزي اونوي او به ورپسې متصل شپږ روزي نوري اونوي
شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه دې د ګناهونو نه داسې پاکیږي لکه په دغه ورځ چې دې د مور نه پیدا شوي وي ورځ چې دې د مور نه پاک پیدا وي امور نه چې پاک پیدا وي خو دنه په دغه ورځ ګناه نه کېږي که نه دی خو ګناه نه پېژني بل دا چې ورکوټې وي نو دی د ګناه نه پاک وي په دغه وخت باندې چې دا روجي ونیسي داسې پاکېږي معزز السامعین رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د وړوکي اختر په ورځ باندې څومره چې د مدینې منورې غربا او فقراو حضور په پاغي باندې ډېره زیاته سخا کوله ځکه چې څومره د خلکو صدقات په اختر کې مسجد نبوي ته را جمع کېدل او بیا به محبوب علیه السلام په خپلو لاسونو مبارکو په هغې باندې ویشل او تقسیمول او عموما د اختر په ورځ به د حضور پاک په کور کې چې خوراک تیار شو او یا به چا ورله تحفه راوړه نو محبوب کریم علیه السلام کرے یو غټه کاسه وه داسې خانه کومره غټه کاسه وه په هغې کې به هغه طعام واچو او بهر مسجد نبوي ته به یې راویسته او څومره صحابه چې به وو هغې ته به یې راځئ دې نه راچاپېر شي نو چې کله به خلک ډېر نو لس کسان به هغې ته کېناستل او خوړل به او تلل به بیا به لس نور راتل رسول الله مبارک به هم ظاهري سخا کوله هم به باطني سخا کوله په اختر کې زیات تاکید به د غرباو او د ګاونډیانو د مسکینانو په حق کې کولو او د کونډو د یتیمانو ځکه چې اکثر یتیمانان او کونډې په مدینه منوره کې ډېرې وي د چا پلاران په جهادونو کې شهیدان شوي د چا خاوندان شهیدان شوي وتې کونډې پاتې وي رسول الله مبارک به د هغې ډېر خیال ساته ولې چې دا ورځ د احساناتو ده دا د نیکو ده دا د خفګان ورځ نه ده په دې ورځ به هر سړی حشاش وي تازه وي د اولیاء د هر چا خپل فطرت دی خو لکه د شریعت حکم دا دی چې ته به خوشحالي ښکاره کړې د هغې وجه دا ده چې په دې ورځ د الله احسانات کېږي او په هغې احساناتو د الله تعالی شیطان ناراض او خفه وي چې شیطان پې خفه وي نو هغه تندی ګونجې کړي نو ولې چې الله پاک په خپلو بندګانو مهربانیانې کوي او شیطان په هغې خفه کېږي نو دې وجې شریعت مسلمانانو ته دا حکم کړی دی چې تاسو په دې ورځ باندې د خوشحالۍ اظهار کوئ دویمه خبره پکې دا ده چې مبارکي معانقه ستړي مشي د اختر په ورځ باندې دا سنت دی په دې باندې الله تعالی خوشحالي په دې باندې رب کریم خوشحاليږي چې دو مسلمانان حدیث مبارک کې محبوب علیہ السلام فرمایلی دي چې یو بل سره ستړي مشي کوي او بیا دې د یو بل نه جدا کېږي جدا کېدو نه مخکې الله د دواړو کسانو ګناه معاف کړي گناہونه معاف کیږي الله بخنه کوي معزز سامعین دیو جی اظهار د خوشحالی پی پکار دا حدیث مبارک بل تاسو ته وایم چې په ورځ د اختر باندې
د رب کریم د طرف نه څنګه انعام ملاوي. هغه تاسو ته ویم یو خو په دې حدیث کې دا مسلم ذکر د دابم پکې ویما فإذا كانت ليلة القدر يأمر الله عز وجل جبرائيل عليه السلام چونکه دا حدیث د دې نه شروع کله چې د ليلة القدر شپه شي الله پاک جبرائیل امین علیہ السلام ته حکم وکي فيهبط في كوكبة من الملائکه جبرائیل امین علیہ السلام د فرشتو په یو جماعت او ډله کې دنیا ترا کوشي ومعهم لواء اخضر فيركز اللواء على ظهر الكعبه د سره تکشنه جنډي د شنه کپڑے جنډا هغه د کعبه مبارک په شا باندې په برچت باندې ولګي ولو 100 جناح منها جناحان د دسل زوزری دي دا دو وزری چې دي دا کولو ساتي او لا نور چې دي نو دا بند کوي لا ينشرهما دا نراس پړي الا فی تلک الليله فینشرهما فی تلک الليله فیجاوزان المشرق الى المغرب وې دې چې دا وزر پرانی ذکر نو مشرق او مغرب نه تیریش ووري دا غینا دون غټي وزري زکه چې پورت د محشر بده وزر په پولیس سراغ دیو د حضور پاک امتیان په پای پوری باش یو ځلې حضور پاک جبرائیل امین علیہ السلام ته وی ستا خوشبخت سو وزري دي دا تا کله په کوم ورځ باندې را خلاص کړي دي ټوله جبرائیل السلام وی قربان په سلورو موقعو کې مې ټوله کولو کړي دي کمه موقعو یو هغه موقع کې مې وزر ټوله پرانسته وي چې کله حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام خپل بچي قرباني کولو نو ما رب کریم او فرمایل چې د جنت نګډوري والا او ډیر پته رفتارې باندې ځان ورسو چې ترسه رسې چې دا غینه مخ کې تا او ته ګاډوري خلی چې هغه حلال کې او هغه بچي وې دوی په هغه موقع باندې چې کله یوسف علی السلام کوی ترونو واچو نو ما شپک سو زر کولو کړي وي چې دې د کوی تل ترسي چې زره سیدلې او درې مې په هغه موقع کولو کړي دي چې کله په میدان د احد کې ستا غاخونه مبارک چې کله په احد په میدان کې شهیدان شو نو رب کریم راتوي چې ډېر پته ځان ورسو چې زما د محبوب وینه پس مکه باندې توي نشي مری دا وینه روچته ک چې داس مکه ته لاړ نشي او یو بل مقمدنو نو د شپک سو وزری دي فاذا طلع الفجر ينادي جبريل عليه السلام کله چې د سحر ورش جبريل عليه السلام आवाज کوي الرحيل الرحيل فرشتو ته وی راځي چې زو بس واپس فرشتي ورته وی یا جبريل امین الله پاک د خپل بندگانو سره سب معاملې وکړه روجي نیولې دي خوارې کړې دي جبريل عليه السلام ورته وی الله دې ته په نظر د رحمت وکتل نو دې ټول ته بخنه وکړه دا ټول معاف کړل هو الا اربعه مگر سلور کسان د سوچ هغه ته معافي ونک فقلنا یا رسول الله من هم وی مغورته چې اې د الله محبوب دا څوک بدبخت دي چې دي ته الله په دې ورځ معافي نه کړي دا څوک دي قال حضرت رجل مدمن خمر هغه سړی چې همیشه شراب سکي
او توبه نو باسي هغه ته معافي نه کی. وعاق لوالديه بل هغه چې د مور او پلار نافرمانه هغه ته معافي ونشو. وقاطع رحم او چې د خپل خپلوانو سره صله رحمي قطع کوي هغې ته هم بخښنه ونشو. ومشاحن او مشاحن ته هم بخښنه ونشو. وی مونږ ورته وی چې مل مشاحن قال هو المصارم. مصارم هغه جګړه کوونکي هغه ته معافي نه کېږي چې په هېڅ بې څه خبره جنګ 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 او بیا اختلاف جوړ شو لویه لانجه روانه شي. دا اوږد حدیث ته ما وختي ویلو چې زه دا حدیث سر ته رسوم زموږ ټایم به پوره شوي خو زه خیر دی. فإذا كان ليلة الفطر سميت تلك الليلة ليلة الجائزة. وی کله چې د ورکوټي اختر شپه راشي رسول الله مبارک فرمایي دې شپې ته د جایزې شپه ویلی شي. جایزه وی انعام او بدلیت. فإذا كان غداة الفطر بعث الله عز وجل الملائكة في كل بلاد. وی کله چې د ورکوټي اختر سحر شي الله تعالی دنیا ته فرشتي راولېږي ټولو ښارونو ځمکو ته راکوشي. فیهبطون الى الارض ځمکو ته فرشتي راکوزي شوي. ګوره تاسو به حیران یې د اختر په ورځ قدرتي او خوشحالي وي په دې لارو کې که تاسو لږ نظر کړي. باطینی نظر والا خلک علم حال والا خلک چې وګوري یو روحانیت خوري. دا فرشتي ځای په ځای ولاړي سبحان الله متاخونین غدا ولاړي ولې چې د خدای د پیغمبر حق وینا ده. فیقومون علی افواه السکک. دا د کوڅو په دې لارو لارو کوڅو کې دا فرشتې ولاړي څه وایي فینادون بصوت يسمع من خلق الله عز وجل الا الجن والانس. دی په داسې اوچت اواز باندې اوازونه کوي دا فرشتې. صرف ټول مخلوق اوري خو پیریان انسانان چونکې امتحان دی او مکلف دي نو دی نه اوري. انسان او پیری دا هر وخت په امتحان کې او دا مکلف ته هر وخت نو دی نه اوري. نو فیقولون دا فرشتي وی یا امت محمد اخرجوا الى رب کریم. اے دا محمد عربی علیہ السلام امتیانو لال شیخ خپل رب کریم تور شیخ په شوق سبحان الله وای. اوس خو روزه نه ده کنه خوراک خو مسنه سکړي کنه لار شیخ خپل رب کریم تور شی یعطي الجزیل ويعفو عن العظیم. هغه ډیر لوی انعام ورکوي. ورشه جمعات ته ورشه عیدګاه ته ورشئ هغه رب انعامونه ورکوي خلکو له سبحان الله. هغه رب بدلی ورکوي او یعفو عن العظیم د غټو غټو ګناهونو عفم کوي سبحان الله. غټ غټ ګناهونه معاف کوي چې زړه کې د توبې قصد وي صدق سره نو غټ ګناه مې الله معاف کوي. فاذا برزوا الى مصلاهم. وی کله چې دا خلق خپل منځونو د اختر ته روزي عیدګاهونو ته یقول الله عز وجل للملائکه الله تعالی د خپل فرشتو ته وی یا ما جزاء الاجیر اذا عمل عمله. د مزدور څه بدله ده چې کله د خپل کار سر ته ورسوي د بدله څه شی ده. الله الله موږ تاسو د الله مزدوران ټول وای الحمدلله. عملونه هم کړي دي روجیم نیولي دي تراویب کړي دي. نو فتقول الملائکه فرشتي الله ته وی الہنا و سیدنا اے زمونږ الہا اے زمونږ سردارا
اے زمونږ رب کریما جزاؤه ان یوفیه اجره د دې بدله دا ده چې دې ته دې پوره اجر ورکړي شي پوره بدله دې ته ورکړي شي قال رسول الله مبارک فرمائل فیقول اللہ تعالی جواب کے فرشتوں توائی فإنی اشہدکم یا ملائکتی اے زما ملائکو زتاسو گواکوم گورے عجیبہ مکالمہ دا پا دے ورز دا اختر باندې روانی ته د حضور امتی ستا د پاره فرشتي الله تعالی سره خبرې کوي الله ته ستا د پاره عرضونه کوي چې یا الله نو الله ورته داسې نه وي وایي ښه نو تاسو ګواه اوسئ ای زما فرشتو ګواه شئ انی قد جعلت ثوابهم من صيامهم شهر رمضان وقيامهم ما د دې ثواب مقرر ک د دې د روزو د میاشت رمضان او د قیام تراوی ته وي ګوره ښه هر حدیث کې قیام لفظ را دي تراوی د روزي سره لازمي دي بعضې خلک یې نه کوي یا وردا لازم شی دی نو څه شی دی وایي د قیام او د روزو مې والا څه مقرر کړل رضایا و مغفرتي خپل رضا او مغفرت مې ولا ورکړل اے زما فرشتو گواو سے چې ما دی لپدی په بدل کې خپل رضا ورکړه سبحان الله وایي و مغفرتي او بخنه مې ورته وکړله ويقول الله پاک یا عبادی سلونی اے زما بندگانو مان سوالونه وکې مان وغواړئ فعزتی وجلالی الله تعالی وی زما دی پخپل عزت او جلال زما باندې قسم وی الله وی زما دی پخپل عزت او جلال قسم وی لا تسألوني اليوم شيئا في جمعكم لآخرتكم تاسو مان سوال نه کوئ نن ورځ په دې جمع کې تاسو دا جمعواری چې راټوله شوې ده او دعا تاسو مانه په دې کې سوال نه کوئ لآخرتکم الا اعطیتکم ولا لدنیاکم الا نظرت لکم مگر چې تاسو مانه پکې سوال وکړئ د آخرت نو د هغې دله خامخا در کوم سبحان الله عدل در کوم او ولا لدنیاکم او د دنیا سوال رانه نه کوئ ګوره دې ده کې یو ټکی دی الا نظرتو لکم مگر پاغه دنیا سوال کې دله زه نظر کوم ګورم پکې چې دا دنیا دله ښه ده که ښه نظر چې ښه وي خو بیا دله درکمه او چې ښه ني نو هغه دله آخرت ته ذخیره کمه سبحان الله وایه که روژه خو به م انشاءالله چې ني که نه اختر دی فوعزتی الله وی زما دې په خپل عزت قسم وي لاسترن علیکم عثراتکم ما راقبتمونی زه به تاسو باندې پردې اچوم ستاسو خطایانې زه پټوم ختموم سو پورې چې تاسې زما د احکامو نگرانی کوئ زما خبر او زما د حبیب خبره منئ نو زه به په تاسو پردې اچوم زه به هم ستاسو خیال ساتم وعزتی وجلالی لا اخزیکم او زما د په خپل عزت او په جلال قسم وی لا اخزیکم زه به تاسې نه رسوا کوم زه به تاسې نه رسوا کوم ډېر څومره مهربانه دی زه تاسو نه شرموم په دنیا کې به هم نه شرموم په آخرت کې به هم نه شرموم ولا افضحکم بین اصحابک او نه به تاسو زه خپلو ملګرو په مخ کې رسوا کوم وانصرفوا ځئ لاړ شئ مغفورا لکم تاسو بخلي شوي یئ الله تاسو ته بخنه شوې ده قد ارضیتمونی تاسو زه راضي کړی ما تاسو زما حکم پوره کړو جیم را لنیولې دي تاسو زه راضي کړی ما ورضیت عنکم او زم تاسو نه راضي ما
فتفرح الملائکه بس فرشتي بیا خوشاله شي وتستبشروا او یو بل خوشخبری ورکی او زیری ورکی بما يعطي الله عز وجل هذه الامه وی په هغه انعامات چې الله دې امت ته ورکی اذا افطروا من شهر رمضان کله چې دی رمضان مبارک روزي پوره کی او مات کی نو رب کریم دې ته داغي پوره بدله ورکی. معزز سامعینو زمونږ ټیم پوره شوه دی تاسو ان شاء الله خلق برابر شوي دي څه قدرې نو موږ د خپل غواده مطابق مستاختر مستودریګو دا چنده بر تولې لاندې اثر تورسي نو د اختر د مانزه دا نیت او طریقه د تویما دا لګزده کوي نیت کوم د زړه د اخلاصا درکاتا واجب منځ کوم د دې وړو کې اختر سره د شپږو تکبیرونو یا سره د واړو تکبیرونو په دې حاضر وخت په دې حاضر امام پس خاص خدای تعالی را مخمد کعبه شریف په لور الله اکبر بوای الله اکبر چې مو ویلي نو لاسونه به وتړئ سبحانك اللهم بوای ولا اله غیرک پوری بیا به د هغې نه بعد امام تکبیر کوي الله اکبر لاسونه به ځوړن ساتئ بیا به وی الله اکبر لاسونه به اوچتوي او بیا به ځوړن ساتئ بیا به هغه بل تکبیر کوي لاسونه به ځوړن ساتئ درې تکبیره چې پوره شي بیا به لاسونه نامنه ښکته کېده بیا به امام چې دی سورت فاتحه او قرات وی بیا به رکوع ته لاړ شي بیا دویم ځل چې را پاسې د رکوع نه دا دویم رکعت کې نو بیا به امام د سره وی او بیا چې کله رکوع نه مخکې ځي نو د سورت ختمولو نه پس په بیا درې تکبیره دغه وخت کې ادا کېږي دا تکبیرونه ویل دا واجب دي بیا به د هغې نه بعد ټول مونځ سر ته رسي د هغې نه بعد به بیا خطبه لوستې کېږي دلته د مانځه نه پس دا خطبه ویل اورېدل دا واجب دي د هغې نه بعد به اختتامي دعا کېږي او بیا به تاسو ته رخصتي وي